په 2025 کې هم د عمران خان رهایی مشکل ده. 2025 کې هم عمران خان نشي رها کېدی ځکه د اسلام آباد های کورټ چې کوم رجسټرار دفتر دی د هغې نه یو داسې بیان راغلی دی چې هغې نه معلومیږي داسې چې 2025 کې هم داسې څه کیسونه شته دی چې د هغې سنوایي د عمران خان نشي کېدی. کوم کیسونه دي ډیټیل سره په دې ویډیو کې خبره کوو. ډېر خلک اکثر موږ له میسج هم وکړي کمنټ هم وکړي د عمران خان تپوس کوي د عمران خان حوالې سره. نو د عمران خان مختلف کیسونه دي او د دنیا کیسونه دي. څه درخواستونه جمع دي په هغې باندې سنوایي نه کېږي، د څه درخواستونه اکسپټ کېږي نه، د څه درخواستونه اکسپټ شوي دي خو قانوني کاروایي پرې نه کېږي. نو مطلب ډېر زیات کیسز چې کوم دي هغه پینډینګ کې د عمران خان پراته دي. جی اوس چې کوم نوی اپډیټ دی هغه دا چې په 2025 کې به هم د عمران خان رهایي مشکله ده. اسلام آباد های کورټ نه د عمران خان دپاره غټ خبر یو څو ورځې مخکې راغلی و چې چیف جسټس اسلام آباد های کورټ 190 میلیون پاونډ کیس کې عمران خان او بشرا بیبي د ضمانت درخواستونو سماعت دپاره د مقرر کولو حکم جاری کړی چې د عمران خان او د بشرا بیبي په 190 میلیون پاونډ کیس کې چې کومه سزا هغې ته ملو شوې ده او په هغې باندې په هغه سزا باندې د عمران خان وکیلانو کم درخواستونه ورکړي دي نو هغه درخواستونه تر اوسه پورې پینډینګ دي. نو د اسلام آباد های کورټ چې کوم چیف جسټس دی هغه حکم جاری کړی چې دغه درخواستونه تاسو راتلونکې هفته کې سماعت دپاره مقرر کړئ. نو اوس په هغې باندې د اسلام آباد های کورټ رجسټرار صاحب چې کوم دی هغه په یو کمپلیټ ریپورټ جاری کړی دی او د هغه ریپورټ مطابق د 190 میلیون پاونډ کیس چې کوم درخواستونه دي د هغې نمبر په 2025 کې نه راځي. څنګه نه راځي وورئ د ریپورټ مطابق 190 میلیون پاونډ کیس کې د عمران خان د ضمانت درخواستونه په 2025 کې نشي مقرر کېدی. اسلام آباد های کورټ دا ریپورټ مکمل جاری کړی دی. اسلام آباد های کورټ چې کوم رجسټرار دی هغه دا ریپورټ مکمل جاری کړی دی. د دغه ریپورټ مطابق د عمران خان د ضمانتونو درخواستونه په 2025 کې نه راځي. ډېر کیسونه پینډینګ کې پراته دي. مطلب اسلام آباد های کورټ لا یا چې کوم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس چې کوم حکم جاری کړی دی نو هغه حکم نشي منلی کېدی ځکه رجسټرار ورله ویلي دی چې تا خو حکم جاری کو خو ډېر زیات کیسونه په پینډینګ کې پراته دي او د عمران خان چې دا کم 190 میلیون پاونډ کیس دی د دې نمبر په 2025 کې نشي راتلی. نو ډېر کیسونه پینډینګ کې دي. 190 میلیون پاونډ کیس کې د عمران خان ډېر درخواستونه چې کوم دي هغه جمع کړلی شوي دي. یو 190 میلیون پاونډ کیس دی لکه القادر ټرست کیس چې ورله ویلی شي. نور هم ډېر زیات کیسز دي. واړه کیسونه، غټ کیسونه، پتاڼو کې کیسونه، پتاڼو کې وړې وړې اف آی آر دي په عمران خان باندې چې به هم عدالت کې پیش کېږي. د هغې فیصله به هم د عدالت نه کېږي. نو ډېر زیات درخواستونه د عمران خان جمع دي او دا کم 190 میلیون پاونډ کیس دی په دې کې خو د اسلام آباد های کورټ چې کوم رجسټرار دی هغه خو صفه ووي چې په 2025 کې د دې درخواستونو د سماعت دپاره مقرر کېدو نمبر نه راځي. نو چې نمبر نه راځي سماعت دپاره مقرر کېږي نو بیا خو د عمران خان رهایي چې کوم دی ناممکنه ده. خیر دا خو د دې خبرې دي کېدای شي راتلونکي ټایم کې هم اني ټایم غټه تبدیلي راتلی شي. راتلونکي ټایم کې اني ټایم حالات بدلېدی شي، د هواو رخ چې کوم دی بدلېدی شي. نو خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره تاسو سره لرئ خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.